هغه وخت کې د نواز شریف سره اختلاف کوو. تا خو د پاکستان په هر چوک او چوراهه باندې د نواز شریف خلاف نارې لګولې، تا مارچونه کول، تا مخالفتونه کول، نو ته د بېدینۍ په دې قانون کې ولې د هغه سره په یو پیج باندې ودرېدلې؟ دې نه معلومېږي دا چې کله د بېدینۍ خبره راشي کو بله پارټي کې نو ته ورسره ملګری او بیا یاد ساته دا د تاریخ په ریکارډ باندې پرته خبرې وي. جمعیت علماء اسلام په دغه ایامو کې د 2018 د حکومت په اخرنیو ورځو کې په کومو ورځو کې چې دا قانون د اسمبلۍ نه پاس کېدو، جمعیت علماء اسلام په دغه وخت کې په حکومت کې شامل، خو د هغې باوجود د خپل اتحادي مخالفت کړی دی. ته په اپوزیشن کې وې او د هغې باوجود کې د دې بېدینۍ حمایت کړی دی. نو بل پیش کړی ستا د پارټۍ سینیټر دی، بل د هغې دفاع دا په اسمبلۍ کې شیرین مزاري کړې ده، بلکې پرون هغې په یو پروګرام کې ویلي دي چې مونږه د دې بل او د دې قانون اونرشپ په پاکستان کې چا نه اخیستلو، نو دا پاکستان تحریک انصاف واخیستلو چې دا زمونږ بل دی، دا زمونږ قانون دی. او بیا یې ویلي دي چې زما چې کومه منسټري ده هیومن رایټس منسټري، هغه منسټرۍ د دې قانون د نفاذ دپاره کوشش شروع کړو او دا تقریر چې کله کوو نو دا یو اسپتال کې د ټرانسجنډر دپاره د ځان له بلاک د افتتاح په موقع باندې کړی دی. ای د پي ټي آی ملګريه، زه تا نه یو همدردانه سوال کوم، کو په دې قانون پیش کولو کې د جمعیت علما نوم وي، راشه زه نن د جمعیت علما نه استعفا ورکوم، خو په دې قانون پیش کولو کې د پي ټي آی نوم وي، بیا ستا ایمان او غیرت ګورمه چې د الله په دین باندې ننګ وکړې او نن د پي ټي آی جنډه ځمکې ته راګوزاره کړي. او بیا کو د دې بل په حمایت کې تا په پارلیمنټ کې د جمعیت علماء اسلام د یو قومي اسمبلۍ یا د سینټ د یو ممبر د هغې په حمایت کې د دې بل په حمایت کې دا تقریر ما ته وښودلو. زه بیا جمعیت علما پرېږدم، خو که ما تا ته د پي ټي آی حمایت وښودلو، بیا ستا ایمان ګورم چې د پي ټي آی پرېږدې او که نه پرېږدې. او بیا د دې قانون په تنفیذ کې چې کله 28,000 درخواستونه راځي، نو ډاکټر شیرین مزاري په خپله باندې وایي وایي د دې بل په امپلیمنټیشن کې زما د هیومن رایټس د هغې منسټرۍ یو بنیادي رول پلی کړو او موږ د دې قانون اونرشپ واخیستلو. نو که دا پلید قانون، دا لعنتي قانون دا په اسمبلۍ کې پیش کړی ستا د پارټۍ د طرف نه وي، ووټ ورله تا ورکړی وي، نافظ کړی تا وي، او بیا په یو بل پروګرام کې په فخریه انداز کې وایي وی پاکستان خو د دنیا په 6-7 هغه ممالکو کې موږ شامل کړو کومو ممالکو کې چې د ټرانسجنډر متعلق قانون سازي شوې ده. نو بیا درته زه دا ورته درکوم، خو تا د جمعیت علماء اسلام د هغې د دې بل حمایت ما ته ثابت کو، قولاً دې ثابت کو، فعلاً دې ثابت کو، 2018 کې تا ثابت کو، 19 کې تا ثابت کو، 20 کې تا ثابت کو، 21 او 2022 کې تا ثابت کو. بیا درته زما چیلنج دی جمعیت علما ته پرېږدم، خو که تا ته مې ثابته کړله چې 2018 نه راواخله تر نن وخته پورې زما قائد برملا ته ویلي دي میں اس قانون کو اپنے جوتوں کے نوک پہ رکھتا ہوں. چیلنج درته درکوم د عمران خان داسې خبره راته وښیه، د دې قانون په مخالفت کې یو لفظ ما ته وښیه چې عمران خان صاحب ویلی وي، ستا MLA صاحب ویلی وي، ستا سینیټر صاحب ویلی وي، اسمبلۍ کې دندې مخالفت کړی وي، بهري مخالفت کړی وي، جلسه کې ورسره اختلاف کړی وي. بیا زه منم، خو که هغه اول تا آخر د دې بل په حمایت کې راغلی وي، زه اول تا آخر د دې بل مخالف ولاړ یم. او بله خبره درته هم کوم د چیلنج په طور باندې، که د PDM په دې حکومت کې دا بل په اسمبلۍ کې پیش شوی، دا بل د اسمبلۍ نه پاس شوی، ته یې ماته فروغ کړه او ته یې ماته ثابت کړه، بیا درسره د جمعیت علما نه استعفا. ولې یو خو دا ته دروغ پیش کړې د 2018 د قومي اسمبلۍ هغه کلیپ راخلي او په سوشل میډیا باندې وایرل کړي او قوم ته دا تاثر ورکړي چې دا اوس د PDM حکومت پاس کړو. نو ګوره دا ته دروغ وایي، دا د یوه ګناه شوله. لعنت الله علی الکاذبین، کاذبین او دروغجنو باندې د الله لعنت وي، د الله د رحمت نه لرې وي. او دویم نقصان، دویمه ګناه یې درته ښیمه، دروغ وایي او دروغ باندې په علماو بهتان
الذين آمنوا هغه خلق چې هغه په مؤمنانو کې غلط خبرې دروغ خبرې خوري الله فرمایي لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة مکوا د دې وبال ډېر لوی دی دا د علماو سره دشمني په ظاهر وخت کې به تا نه خوند درکړي خو یاد ساته ستا نه به د ځن قدم په وخت کې الله کلمه یې رکړي دا زه نه وایم دا مولانا رشید احمد ګنګوهي رحمت الله علیه لیکلي دي د صحیح بخاري شریف د یو حدیث په ذیل کې لیکلي دي د دې تاوان او ګوتري ډېره لویه ده حضرت مولانا رشید احمد ګنګوهي رحمت الله علیه فرمایي علماو پسې بد ویونکی سړی چې کله قبر کې کېښودلی شي فرمایي الله رب العالمین فرشتو ته وفرمایي چې د ده دا مخ زما د قبلې نه نور خاطر طرف ته واړوئ ځکه د دنیا کې د عالم